الله پاک جل جلاله علم اغا نعمت جوړ کړی دی چې دا نعمت چالم نه دی ورکړی بغیر د انسان نه. او بیا د شریعت علم الله پاک صرف مسلمان ته سپارلی دی. حیوانانو له خدای پاک نعمتونه ورکړي دي خو علم والا نعمت یې نشته. او د دنیا هغه نعمتونه چې د علم نه علاوه دي د هغې یو څو جلکه خدای پاک حیواناتو له هم ورکړي. خو کوم علم د قرآن و سنت چې الله مسلمان له ورکړی دی دا خدای چاته نه دی ورنصیب کړی. انجینری دا یو سړی دی انجینیر دی. انجینیر وایي زه کوټه جوړوم، انجینیر وایي زه سړک جوړوم، زه روډ جوړوم، انجینیر وایي زه داسې څیزونه جوړوم چې دا مخلوق د هغې په وجه آسان ژوند تیر کړي. بېشک ټیک خبره ده، لیکن د انجینرۍ یو جلک خدای حیوان له هم ورکړی دی، بالخصوص د شاتو مچۍ له. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَنْحِتُونَ. وی د شاتو مچۍ ته الله په زړه کې یا دماغو کې چې د شاتو د مچۍ د ادراک د پوهې کم څیز دی هغې کې ورته اچوي چې زه په غرونو کې او په ونو کې او هغه څیزونه چې هغه خلکو تراشلي وي ځان له د خپل کور دپاره په هغې په ګوټونو کې ځان له کوټۍ جوړوه. دا د شاتو مچۍ ځي او ځان له خپل کور جوړوي. وګورئ تاسو د شاتو د مچۍ هغه کور چې په هغې کې هغه خپل بچي پالي، په هغې کې هغه شات ځای کوي، هغه کورونه په کومه طریقه هغوی جوړ کړي دي بې د اسبابو نه. ستا انجینیر بغیر د مزي نه، بغیر د پیمانې نه، بغیر د هغه سال نه او بغیر د اسبابو نه کوټه نشي جوړولی. پر انار وس کې او د شاتو مچۍ په هغه ګوک کې د اونې په ډټ کې د پیټۍ په ډټ کې د شپې هم لګیای بغیر د رڼا نه، بغیر د څه لایټ نه، او هغه خپل کورونه په ترتیب سره دومره خشته او نیغ جوړی چې انسان به داسې جوړ نه کړی شي. ته په اسبابو جوړی، بې اسبابو جوړی، او په داسې طریقه لګیا وي چې یو مچۍ ځي هغه خام مال راوړي د کم نه چې کور جوړېږي، میټیریل د هغه خپله ډیوټي ده. هغه مچۍ ځي او هغه میټیریل راوړي، کورونه ته جوړوي او بیا لګیا هغه کور جوړوي. بله مچۍ لګیا د هغه رس راوړي، د کم رس نه چې شات جوړېږي، جوس راوړي. بله مچۍ او د ګلونو نه جوس راوباسي او د اونو نه او د بوټو نه دا جوس راوباسي. ته جوس اوباسې په مشین باندې، په جوسر باندې اوباسې، هغه لګیا د په د خپله خوله باندې جوس اوباسي او راوړي او په هغه کور کې لګیا د هغه جمع کوي. او هغه جوس چې هغه کور ډک کي بیا څه کوي؟ څه چې شی او چی نو مشین کې ور واچوي، په کیته کې دی د شاتو مچۍ دننه لګیا دي غرار خیږي. تاسو به غرار اورئ، دا وزرې ورته وایي. دا وزرې څه ته وایي؟ د هغه جوسو ته وایي چې د هغې نه اوبه وچکي. چې کمې زیاتي اوبه وي هغه ترې اوچی نور جوس پکې ږدي اوچی، او چې کله ته هغه زیاتي اوبه ختمې شي نو شات ترې جوړ شي د هغه جوسونه، نو د پاسه پې سپین یو ته ولګئ جرندی کې چې دا محفوظ شي. دا چلچاو خواته
او بعضې شاتو مچۍ دي که تاسو ورته کتلی وي نو په دې خپو سره زیړ زیړ او سره سره غونډس کې نیولي وي دا خوراک ځان له راوړي ګل بچو له خوراک راوړي راوړي د هغې خپلې خانې وي د شاتو خپل ځای د هغې خپلې خانې یو یې پکې مور د هغه اګۍ چی هغه چې اګۍ واچوي هغې پسې نور مچۍ لګیایي هغه اګۍ شاربي د هغې نه بچي روزي بیا بچی له خوراک ورکوي دا یو نظام لګیا دی د دوی نه ورسره کرنډی شته نه ورسره تیشی شته نه ورسره سټک شته نه ورسره میخ شته نه ورسره مشین شته نه ورسره چشمې او عینکې شته نه ورسره مزې شته او نه ورسره سال شته الله تا ته ښیي چې ای ګلکاره ای ترکاڼه ای مصري ای انجینیره ته خو د دنیا کارونه کې خو بغیر اسبابو نشي کولی لیکن دا یو جلک دا یو نقش ما حیوان لم ورکړی دی چې د شاتو مچۍ ده ستانې په ښه طریقه کوي ډاکټر وایي چې زه علاج کوم بالکل صحیح ده بې د علاج نه چې علاج زما ډاکټر ونه کړي زما ژوند تېرېدل ګران دي زه علاج کوم ډاکټر صاحب چې علاج کوي لیبارټرۍ کې به ستا وینه ټیسټ کوي د هغې نه به مرض معلوموي اکسرے به وباسي په هغې به مرض معلوموي بغیر لیبارټرۍ نه او بعضې لیبارټرۍ داسې دي چې ته ولې وینه ورکې ابه وایي دا لاهور ته لیږم دا کراچۍ ته لیږم دا پلانکۍ لیبارټرۍ ته لیږم 4 ورځې 15 ورځې پس به نتیجه راځي او که دا خپله لیبارټري ده نو داسې هم وي چې لیبارټرۍ ته ورکې یاره وایي جي بجلي نشته یو ګنټه پس راشي ډاکټر نشته هغه به نتیجه ورکوي لږ ساعت پس راشه الله د شاتو الله بیزو ته پیدا کړی شیخ الاسلام مولانا طیب چې کم مولانا محمد طیب صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند چې کم محتمم دی خطبات حکیم الاسلام هغې کې هغه یو واقع لیکلی خپله واقع لیکلی ده خپله وی په هندوستان کې مونږ ښار کې اوسېدو زمونږ رشته دارانو په میرو بانډو کې نو مونږ د هغه رشته دارانو علاقې ته کلو ته لاړو وی د کلو ماحول هم ډېر خوښ شو مونږ رشته دارانو ته وی چې لکه تاسو خو ډېر ښه ماحول دی مونږ خو ښار کې اوسېږو روزانه غر غور غر غور ټول غوږونه هم د غرارو نه ډک دي دلته خو غر غور نشته په ښار کې خو دوړي دي او لوګي دي دلته خو نه دوړي شته او نه لوګي شته ښکلې چمنونه دي خشته اوبه دي خشته بوټي دي ښکلې آب و هوا ده کولاو ماحول د ښار کې خو د خلکو کورونه تنګ دي انګن په نظر نه راځي دلته خو کولاو ماحول دی زمونږ هغه د بانډې او د میرې د علاقې ماحول خوښ شو وی هغې راته وایي چې واقعي دلته خو دا څیزونه شته لیکن دلته د یو بل غم نه مونږ تنګ یو بیزوګانې ډېرې زیاتې دي په دې ټولو بوټو کې په دې ځنګلو کې او په دې شاړو کې بیزوګانې دي او راشي مونږ کټوی ایښو دی غونډه کټوی په لاس کې ونیسو یې تښتېده جامې مو اچولي اوچېدو ته په پړي باندې هغه راشي هغه جامې شیطانان دي هغه جامې وتښتېران سمسې تښتئ پیالې تښتئ ډوډۍ تښتئ په لوی غم او په لوی مصیبت تښتئ هلته وجل هم نشي هلته پابندي ده هندوستان کې په دې څیزونو وجلو مکمل پابندي ده دا حیوانات ته نشي وجل په لوی مصیبت اخته نه په یارولو پوهېږي او واقعي زه یو ځل تللی وم ملګري را سره د مري ته تلي واپس راتلو د ایوبیا سره خوا کې دغلته بیزوګانې ډېرې زیاتې دي او دا سیلانیان ورته ولاړي او دا چلي ورته وایي دا وږي دا ورته څوک غورځوي څوک ورته بل شی غورځوي د سیل دپاره د بیزوګان راشي مونږ ګاډي کې کیلې میلې او څه مالټې اخیستې وې ګاډي کې پرتې وې او د هغه بیزوګانو په تماشه و مونږ یو ملګري وږي واخیستل هغه ورته اچول یو کس اواز وکړی هلکه وایي دا موټر د چا دی هغه میوه خو د نه ټوله بیزوګانو تښتوله شیشه لږه لرې پاتې شوې وه اوس بیزوګان یو څو ورننوتې دي یو د کیلو ګوتی رانیولې ده او لاس کې اوچته کړې ده او بره په هغه نختر کې ناسته ده او ښه مدیداره ګوتی ورسره ده په ترخ کې یو کیله رالي پوستکې دې غورځوي او خوري
بل بیس چې دی نو د مالټو ګوته یې ترخ کې نیولې ده اوچته کړې ده یو مالټه رالي او سپینې یو ښه مزېدار یې خوري په هغه شیشه ور دننه شوي چې کم څیزونه په موټر کې پراته غونډ د کافر بچو تختول موږ یې تماشې ته ودرېدو هغه ګاډي ته هغه هلک ورغی شیشې اوچته کړه او دا ورته پته ولګېده چې دا ګاډي د دوی دی تماشې ته ودرېدو یقین کوه که بل چاته یې کتل نیغ نیغ یې مونږ ته کتل او لګیا د مالټې نه ټس وباسي ما ملګرو ته وی دا دله بل درشن درکوي چې راشم ستاسو مالټې دې راته نیغ نیغ ګورې خوري که څه کولی شی وکړئ دې ته نر پښتون وایي نو زموږ ملګری ورته ورنږدې شو که نه داسې چې د تا اوس هسې ګپ دپاره نو هغه به هم رانږدې شو داسې شونډې به یې بوسې کړې بیا به وروسته شو نو قاري طیب صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې خلک وایي چې بیزوګانو نه تنګ یو وایي مې چې هلکه زه به یې د لغم وکړم ځاډو څوک به خبر هم نه شي او ټولې به د لمړې کم او چې یو څو د لمړې کم دا نورې به ویریږي بیا به نه راځي وی لاړمه د حکیم صاحب دکان نه او د هغه ځای نه مې سنکیا او د زهر راواغېشتل اوړم واغږل او هغې کې م هغه زهر میلاو کړل خو په طریقه چې ډېر بدبوی نه کوي او ډوډۍ م ترې جوړې کړې او ډوډۍ م پخې کړې او بره چت ته وختو نو هغه ډوډۍ م په هغه چت باندې بیزوګانو ته ټوکړې ټوکړې کړې چې دی به راشي دا ډوډۍ به وخوري ټولې به مړې شي خو چې یو څو مړې شوې نو دا بیا هوښیارې دي پوهېږي بیا به دلته نه راځي وایي مونږ یې پټ شاته یو طرف ته ولاړو تماشه کوو وایي بیزوګانو چې د ډوډۍ بوی پې ولګېد رالی وایي چې څنګه رالی او بیزو هغه ډوډۍ راواغېسته لومبۍ یې سپېموله یوړه خو چې پوزې له یوړه واپس یې کېښوده شونډو له یې خولې له یو نړه او نیغې لاړې او دا خو پوه شوې لکه چې ورپسې نور یو څو بیزوګانې رالی هغې کې یو مشر بیزو هغه ډوډۍ راواغېسته هغه بوی کړې واپس یې کېښودې لاړې لږ تات پسم چې کتل یو څو ډلې نور بیزوګانې رالی هغې کې یو بیزو ابې کېدی چې ډاکټر صاحب هغه ډوډۍ راواله او د سپېمو ته یې ونیوله واپس یې کېښوده او لاړ وی لږ سات پسم چې وکتل نو هر یو بیس سره یو پاڼه وه د اونې هغه ورسره ورالل هغه پاڼه یو طرف ته کېښودې هغه ډوډۍ راواغېسته او ښه په بر بیټې وخوړې بیا هغه پاڼه راواغېسته هغه یې ورپسې وخوړه هر یو بید هغه پاڼه راواغېسته ورپسې وخوړه او وایي په هغه کوټه باندې داسې ناچوکه داسې وګډېدلې که نه او موږ ته به یې کتل چې راشئ ډوډۍ م ټوله وخوړه او ګډېږو کوم څه کولی شي مقصد یې دا و ښه وګډېدې او لاړې یو هم پکې مړه نه شو او ستا ډاکټر سره د زهرو علاج شته ځکه نه چې څوک زهر وخوري نو ما له یو ډاکټر چې دا د زهرو نه بچ کړي تر دنه پورې داسې علاج یو ډاکټر پیدا نه که چې زهریله شی خېټې ته ورسېږي او معدې ته ورسېږي او دا انسان داسې دارو چې هغې د وجې نه انسان بچ پاتې شي څه د الرجي ګولۍ مولی وله ورکړي د الرجي ستن ورته ووایي خو لیکن ښه کېدل ګران دی او هغې زهر وخوړل او څه یې ورته ونه وی داسې پاڼه یې راوړه چې هغه د زهرو علاج دی او زه راشه که نه یو ډاکټر ته ووایه ډوډۍ والا د زهرو جوړه که او ته بیا هغه په بوی باندې زهر معلومولی شي هغه به یې لیبارټرۍ ته وړي هغه به یې ټیسټ کوي چې دې کې زهر شته او که نشته د بیزو په پوزه کې خدای لیبارټري پیدا کړې په دا سپېمه کې خدای لیبارټري پیدا کړې ده نه بجلی تاجت شته او نه ډاکټر تاجت شته چې هغه چیک کړي او بیا د زهرو نوعیت پیژني چې دا کم قسم زهر دی او د دې علاج بسي ډاکټري د خدای لوی نعمت دی موږ دا شکرې نه کوو طب د خدای لوی نعمت دی موږ ناشکري نه کوو ډاکټر او طبیب چې زما علاج ونه کړي زه نه روژه نیولی شم او نه مونځ کولی شم لیکن د دې طب او د ډاکټرۍ یو جلک خدای پاک په حیواناتو کې پیدا کړی یو تبلیغ والا خبره کوله وی ملګري متلي افریقې ته په تبلیغ کې کاله
نو د افریقې ځنګلې دي او په ځنګلو کې بیا دریابونه دي. نو موږ سره دغه ځای ترجمان به او په دې ځنګلو کې په دې خلکو پسې ګرځېدو او خلکو ته خپل دعوت او تبلیغ چلاو. ورځ هم خلاصه شوې. چې خلاصه شوې زموږ یو ملګری و هغه به ویښته تورول. نو هلته خو چې لاړو د تورولو ضرورت یې نو چې دا کله موږ واپس کېدو نو هغه موږ خپل سر سنت کول جامې برابر کړې چې وضو سي ایرپورټ ته به ځو که خیر او کور ته به ځو چې ځان برابر کړو. نو هغې ملګري هغه بوتل راواغېستا کم کې چې هغه تور رنګي او د دریاب په غاړه ځنګل کې ښه مزېدار ناست و سمندر دریاب او لګیا دی و هغه رنګ یې خوش کړی دی په ږیره باندې لګیا دی مږي په دې نیمه نیمه ږیره مږلی دی او دا بیزوګان دا ځنګل ډک دی. یو بیز راغی خو چې څنګه راغی نو د دې سړي نه هغه د دارو کومه پیاله کې چې خوشته کړي و هغه هم لاس کې ونیوله او چې هغه کوم ټوپ و د رنګ هغه هم لاس کې ونیو غرې واله او د دریاب دې میست یې ورشغال کړه. هم حیران شو مونږ هم چې خدای دا څه په مصیبت په وړېدو. نیمه ږیره توره ده نیمه سپینه ده د جمعیت جنډه تې جوړه ده دا څه په مصیبت په وړېدو. هم غریب پریشانه دی مونږ هم پریشانه یو چې خدای دا خلک به څه وي دې سره به څه کوو. وی دې کې چې لږ ساعت تېر شو نو یو بیز راغی مونږ چای باندې کړی و اچانک هم پېښو دی په اور باندې یو بیز راغی چې ډکي راوړل او هغه اور کې ومنډل او چې هغه وسوځېدل نو هغه ډکي هغه ایرې یې راښکلې او چې څنګه یې راښکلې نو په لاسو باندې هغې ایرې رالي او په دې خپله مخ باندې او په دې لاسونو مږي. وی ما هغه ملګري ته وی چې تو ګوره دا د ایرې یې راوړې درته او په هغې ایرو باندې لګیا دي په خپلو ویښتو باندې مږي او لکه تا ته نیغ نیغ ګوري بل چا ته نه ګوري. دی دله دارو راوړل هغه یې د نه غورځول دی دله راوړل راشه دا پې ومږه ګورې دا بیزوګان ډېر هوښیار دي او څه چې د شعور خدای ورکړی دی عقل نشته شعور دا دارو یې دله راوړل. هغه وی یاره په جنجال به مې واړوې موږ وی ستا نه څه ایرې دي که نه که توروالی پیدا نه که نو به دغه اوبه دي بس اوبه ویندې صابون باندې خبره خلاصه شوه. وی سړی مجبوره که هغه ایرې یې راواغېستې او په دا ږیره باندې ومږلې دا باقي چې لږه خړه پړه وه په هغې یې ومږلې خو چې لږ ساعت تېر شو نو د ږیرې ویښته ټول لاندې پرېوتل. سړی مکمل دغه شو کوسه شو ویښته غونډ د ږیرې لاندې لاړل پرېوتل. هغه هم غریب په جړا شو موږ هم چې خدایه اوس به خلک وي چې تبلیغ له لاړې کال دې بار تېر کړ نو ږیره دې پکې بیله دا دې څه وکړل او بیا ږیره چې د چاوي او لاړه شي نو بنده خپی دا څه په مصیبت په وړې ابیزانو بیس پسې منډې ترړې ووالې بس شوی کار و او په دې غم کې و چې خدای دا ږیره به بیا راوخیږي او که به راونه خیږي ځکه مکمل ویښته د ویښه ووتل. وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو د ږیرې ویښتې راووتل او تک تور راووتل مکمل تور. اوس راشه که نه یو ډاکټر له لاړ شه ورته ووایه چې زما دا ږیره سپینه ده د دې داسې علاج وکړه چې دا توره شي هغه به وي رنګ والا بس پورې کپې وایي داسې نه چې دا ختمه شي او د دې په دې تکه توره راوخېږي. نن د امریکې نه ونیسه تر پاکستان او د روس نه ونیسه تر جاپانه پورې قسم دی که داسې دارو چا پیدا کړل او خدای پاک د بیس په ذهن کې دا یو شی مچولی دی. نو زه دا ویم چې طب او ډاکټري د کمال شی دی. طبیب له خدای او علم ورکړی او ډاکټر له زما او ستا علاج کوي یو جله کې په حیواناتو کې شته که ته وایې چې یاره انسان کې یو شی شته چې هغه په حیوان کې نشته چې هغه د انسان طاقت دی د انسان قوت دی د لاسونو او د خپو یو غټ غوی او په دې لاس یې وتړي او راوی پر یو علالي کې ساتي وباسي یو غټ سنډاوي او انسان پر اسې ورواچي یو زور ولا ورکي ولاندې راوغورځي اوخ لاندې راوغورځي انسان کې د لاس او خپو طاقت شته دا لوی نعمت دی بېشک دا شته خو دا طاقت ستا نه په زمري کې ډېر دی دا طاقت ستا نه د خر په شاته دوه خپو کې ډېر دی چې دوه لتې وي دا غونډ دیوال دله بل خو باسي
او کته انسان کې دا طاقت ته چې دې کوم چغه وباسي د کلی نه بل دې ته رسیږي نو د خر چغې ته نه رسیږي او کته انسان کې دا طاقت ته چې شی بویای والله که میږي ته رسي میږي ته یو ځای کې خواږه کېده په نیمه شپه کې نو میږي د خپل سونګ او د بین په ذریعه باندې هغې ته ځان رسوي دا طاقتونه خدای پاک حیواناتو لم زمارونو ورکړي غوی له خدای یو طاقت ورکړی دی پارټ باندې بګرځي او ستړي کېږي به نه سنډاله یو طاقت خدای ورکړی دی چې په ده باندې بار واچوه د ده ملا به ستړي کېږي نه ته هغه بار وړی شي کونې له خدای یو طاقت ورکړی دی کونې چې هغه په کش باندې پوهېږي چې کوم ځای قافله روانه ده نو د پخوا به د غلو د کونې په ذریعه باندې د غواو کې چې دا کم شی په دې څاروو کې نو په هغې به قافله معلوموله تپړې به تار به پورې نرې تړلې چې کونې به کم خوا روان شو نو غلو به وې قافله دې خوا روانه ده ځکه کونې څاروو پسې زور کوي په قافله کې څاروي یو څیز دی چې هغه د قرآن او سنت علم دی مطلق علم نه مطلق پوهه نه د قرآن او د سنت د شریعت د رسول الله مبارک د کتاب او د خدای د کتاب علم قسم دې که دا بل چا سره شته دا لوی نعمت دی دا موږ تاسو له خدای پاک راکړی دا مسلمان له خدای ورکړی دی او دا نعمت چې چا له خدای پاک ورکړه په خدای الله په قرآن شریف کې فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا چې دا نعمت خدای چاله ورکړه الله وی دله خدای ډېر لوی خیر ورکړه ډېر لوی خیر دا عظیم نعمت دی صاحب د دې نعمت د وجې بادشاهي هم ته آدم علیه السلام ته وګوره الله په قرآن شریف کې چې فرشتو سره مشوره کوله نو څه وی ورته وی په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم فرشتې ورته وی الله څه له پیدا کې عبادت له پیدا کې نحن نسبح بحمدک ونقدس لک موږ ستا عبادت کوو انسان پیدا سلک خلیفت الله موږ عبادت کوو کنه نحن نسبح بحمدک ونقدس لک موږ ستا داسې عبادت کوو چې داسې اړو څوک کولی نشي رسول الله مبارک فرمایي اطت السماء اسمان چنګار وکړه وحق لها انت مناسب دی چې دا چنګار وکړي یو لیش ځای په اسمان کې داسې نشته چې فرشته په الله ته په عبادت نه پرته هم لا یسأمون ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه تږي کېږي نه بیماریږي نه مري نه مرګ به په یو ځل راځي ډوډۍ ته اوبو ته غم خادی ته محتاج نه دي بچي نه راوړي ښځې ته محتاج نه دي یو شان او کله خدای پیدا کړي دي فرشتې هغه چې د اسمانونو ځمکو نه مخکې پیدا کړي او په اسمان لګیا دي عبادت داسې عبادت چې ریا پکې نشته ستړی پکې نشته خوب پکې نشته لوږه نشته تنده نشته یو شان لګیا دی عبادت کې یو شان الله تزاری کوي او چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې وایي نو دا فرشتې به سرونه د سجدو نه اوچتې کوي څه به وایي مونږ خو چې 2 رکعته مونځ وکړو نو شلو ته یې ور یادو چې ما 2 رکعته مونځ کړی عمرې له چې لاړ شو نو 50 ته یې یادو جی عمرې له لاړم که نه او دا مې 5م عمره ده او دا مې 6مه ده او دا مې 5م حج دی او دا 6م دا 5م او 6م پکې څه له یاد دی خو لکه خلکو ته وایي چې 4 مې مخکې وکړو دا 5م ریا دې وکړه نیت دې دی چې د عبادت د خدای ته نه د مخلوق ته خیم او اوبو دې دوړه کړه ټول عام دغه جوړ دی نن سبا عبادت به وکړې هلکه عبادت خو الله ته کوې ریا ولې کې الله ته خپل عبادت ښکاره کا الله دپاره خپل عبادت وکړه نو ته بنده ته عبادت ښکاره کې بنده له دې کړی دی که خدای له دې کړی دی هر سړی نن په دې سوچ دی جي دا مې 5مه عمره جي دا مې 10مه عمره جي هره میاشت زه مو په حرم کې اعتکاف کوم تا نه چا تپوس کړی جی بس په بیت الله کې زما اعتکاف لو جی څخ کال لاړم او اعتکاف مې وکړ چا درته وی چې دا اعتکاف کوه خلکو ته خپل اعتکافونه ښیې مې اعتکاف وکړ
خلکو ته خپلې عمرې ښې ما عمره وکړه او هلته دې ویډیو کیمره ملګري له ورکړې ده او لاس دې داسې اوچت کړی دی اسمان ته دې دواړه لاسونه پورته کړي دي د ترخونو هغه ګومنځ او جارو د ویښتو دې بار ښکاري دونه خو دکې سړیتوب نشته خوار شي چې هغه ترخونه خو ځان له وخورې که احرام دی چولې احرام او لاس اوچت کړي دا یو ترخ یې ښکاري چې ښکاري یو ته مې ومې خدای دې بې خو باسه دا جارو دې په ترخ کې نیولې ده نو دا خو به دې مهرباني وکړه خریلې وکړه نو په موبایل کې دې مې دا ترخونو د غونډو جارو بار ښکاري دنیا اینې خوار شي نو دا خو به دې خریلې وکړه یاره وایي شیخ صاحب ستا مر خواخیالي دا لاسونه به یې بره کړي دعا نه کوي دې دپاره لاس پورته کړی دی چې زما په ویډیو کیمره کې راشي چې بیت الله سره ولاړ یم او زه دعا کوم اسې تاسو نه تپوس کوم چې دعا نه کې خلکو ته ځان خیریه دې بیله وکړه لیکن الله پورې دې ټوکې وکړی چې نه غواړم دنه صرف ځان خیم خلکو ته نه غواړم ته د خدای نه به خروز وبولئ عبادت صرف الله له وکړئ عبادت الله له وکړئ فرشتے عبادت الله لکي او بیا سوي چې اسرافیل علیه السلام شپېلې وي او دوی سرونه اوچت کې سبا وي سبحانك یا خدای ته خدار عیب نه پاک ربنا یا ربنا ای زموږ رب ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره عبادت مونږ نه دی کړی دغه عبادت ستا د شان سره عبادت مونږ نه دی کړی مونږ د خدای د شان سره عبادت کولی شو نشو کولی تشې سجدې دي او ځمکې له ډغرې دي او تشې رکوګانې نشو کولی که ریا نی او مونږ هم الله ته ده ووایو چې یا الله بس ډغرې مو والې الله زمونږ سوچ خو په مانځه کې بل طرف ته الله ستا د شان مناسب عبادت مونږ نه دی کړی او نه کولی شو ته د عبادت نه پس دغه عاجزي خدای ته وکړه نو دا ډغرو والا عبادت بدله خدای په مضبوط عبادت قبول کړي الله ته پته چې زما دا بنده عاجزه دی د نفس هم لري د خواهش هم لري او د شیطان هم لري دی ما ته نه پرېږدي عاجزي به کې کبر به نه کې لویي به نه کې نو خدای پاک ته فرشتې څه وایي وی الله عبادت مونږ کوو که نه ولې انسان پیدا کې یفسدون فی الارض په ځمکه کې به فساد کوي دې نه مخکې د پیریان پیدا کړي او په ځمکه کې فساد کو جګړې او یو بل وجل او یو بل تکنزل کو الله وی انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم زه صرف عبادت لنه پیدا کوم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ٹھیک ته عبادت بام کوي خو د عبادت نه مخکې زه خپل خلیفه پیدا کوم په ځمکه کې یوازې عبادت نه خپل خلیفه د څه خلیفه چې زما احکام خلکو ته ورسوي خلیفه څوک بادشاهي هغه احکام نافذ کوي هغه قاضیان د ځان په ځای مقرر کړي چې چاته څه تکلیف وي تاسو ولا فیصلې کوئ زه فیصلو والا پیدا کوم په مخ د ځمکه کې نو فیصله د عقل نه نه کېږي د الله د کتاب نه به کېږي آدم علیه السلام خلیفة الارض شو خلیفة الله فی الارض شو د الله خلیفه الله علیم دی دله خدای علم ورکړ بیا فرشتو سره ولا مقابله ونه کړله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ذکرنا تاسو وای مونږ برابر یو ضرورت نشتا آدم ما پیدا کوا ما پیدا کرا شوس راش تعلیم ټولو له یو ځای ورکو او آدم علیه السلام هغه زده که نو ځکه د هغه ذکر شو او نور زده نه کړی شو آدم علیه السلام زده کړ نور زده نه کړی شو داسې بابا جي دغلته کښېنه په اوږو باندې قدم اخیستل ګناه ده په اوږو قدم اخیستل ګناه ده زه تقریر کوم دغه ځای کښېنه مشر سړی خدای دې وبخه دغه ځای کښېنه ټول مجلس ګډوډ شي ځای ولا ورکې مشر دی خبره مې دې پورې کوله
الله ولا تعلیم ورکا آدم علیہ السلام هغه څیزونه زده کړي شو فرشتو زده نه کړي شو هذا علم آدم الاسماء دي کې خدا آدم ذکر راغی د فرشتو ذکر قرآن نه نه فرشتو زده نه کړي شو آدم زده کړي شو ځکه دا ذکر انبئوني باسماء هؤلاء ځکه نو خبر راکې فرشتو یې نه موږ سره نشته موږ زده نه کړي شو آدم وی ما زده کړي شو علم په وجه الله پاک آدم مسجود الملائکه کوي سجده وته وسوله د طب په وجه نه د ډاکټرۍ په وجه نه د حسن په وجه نه علم په وجه اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس شابه سجده ولګوي آدم علیه السلام ته تعظیما سجده الله نه ما سوا بل چاته هغه وخت جایز و تعظیما ولګوي سجده شابه ابلیس ونه لګول او نور ولګول دا د علم په برکت او حضرت یوسف علیہ السلام چې کله د جیل نه بادشاہ را خلاص کا بادشاہ خوب لیدل او د خو جیل کې پروت بادشاہ خوب ولید انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات ز خوبینم چې شنه وږي دي او اوچ وږي دي شنه دي او اوچ او بلکې روایاتو کې راځي چې دا اوچ وږي د غنمو د شنو نه تو شوي او سربې غواګانې اینم او ټپې کمزورې غواګانې اینم راکې راله تعبیر د مصر بادشاه اضغاث و احلام وما نحن بتحلیم بتعبیر څنګه دی احلام بعالمین موږ سره تعبیر نشته د یوسف علیہ السلام سره 2 کسه په جیل کې وو د خو جیل ته لړزلې خېوې دي جیل ته ولېږي جیل ته تللې دي 2 کسه سره په جیل کې وو 2 کسو کې هغه یو کس یوسف د خوبونو تعبیر به است علیه السلام یو کس وته وی چې ما خو خوب ولید انی ارا زه خو داسې خوب انم اعصر خمرا چې انګور نه چوڼوم انګور ابل وتوي اني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه ما خو خوب ولید په سر مې د ډوډو شکور پروت ته او مارغان ته ډوډۍ تخته یوسف تعبیر راک دا 2 سوکو دا یو د بادشاه لنګری ډوډۍ به ورته پخول او دا بل د بادشاه شراب والو چا لمسولو چې بادشاه ته زهر واچوي د لنګری په ډوډۍ کې زهر واچول دوالو صلاح کړي و زه به په شرابو کې واچوم ته په ډوډۍ کې خو هغه شرابو والا او یارې دغه وي چې د بادشاه خو ښه سړی دی سمې کار دی چې زهر اچوم نه اچوم او ډوډۍ والا خو واچو چې بادشاه ته ډوډۍ څنګه پېښ شو د هغه شرابو والا پې رحم راغی وی بادشاه سلامت دا ډوډۍ مخلو دی کې زهر دی لنګري وی بادشاه سلامت دا شربت مسکه دا جوس د انګورو دا شراب دی کې زهر اخو د بیغا چولی دی هغه وی د شراب والا خو نو اچول دواړه جیل ته ولېږل چې دی تاسو جیل ته ځئ او تحقیق به کوو تحقیق یې وکړو نو شراب والا پاک وخت هغه نو اچول ډوډۍ والا زهر اچول نو چې دواړو خوب ولید یوسف ته د خوب تعبیر راکا نو هغه ورته وی دا ډوډۍ والا ته وی ته به په سولی کېږي بادشاه به دې وجني مارغان به دې سر نه غوښې تختی او بل ته وی تا داسې خوب لیدل چې انګور نه جوړوم بادشاه له شراب ورکوم وی او وی ته به واپس په خپلې ډیوټۍ لګې بادشاه باندې به شراب څکې او چې خیال و چې دی به بچ کېږي هغه ته وی اذکرنی عند ربک بادشاه ته ما یاد کا چې یو مظلوم جیل کې پروت دی ما یاد کا اس سے بے سپروت دی ګوره الله بادشاه دی که نه پیغمبرانو له کله کله لږه زورونه ورکوي الله خپه شو چې ته جیل کې پروت یې خو زه خبر یم نو ته خلکو ته ولې وې سپارجونه ولې کې بس د هغه نه خدای هېره کړه خو الله 9 کاله تېر کړل 9 کاله د دې نه پس چې بادشاه خو ولید هغه ته یاد شو هو زما یو دوست دی هغه خو ما ته سوال جواب کړ چې بادشاه ته مې یاد کا
دا خوبونو ماهر دی اخو ما نه یېرو بادشاه سلامت د ما یو دوست په جیل کې علما ولېږه تعبیر دله راوړو هغې ولېږه چې ویلېږه او یوسف علیه السلام تعبیر ورکړه قصه اوږده ده مختصر او ری وسته نو بادشاه ډېر خوشحاله شو ورته یې وی قحط به راځي 7 کاله او دې کې ښه زبردست اوس غنم وکری او غنم په وږو کې بند کېدی غنم د وږو نه مه وباسئ هلکه تاسو زمیندار یې پته ده درته چې کوم زمیندار به پخوا جوار ساتل نو ابې نه سپینول داسې ده که نه ابې نه سپینول هغه جوار هغه چې کوم بیا جوار ساتل تخم له ابې په هغه پاڼو کې په ټوکر کې کېښودل او ټوکر به یې لیو که او د پاسه به یې لیو که او دا به پراتو هلکه ظفرلاله ټیک ویم ما خو هم زمینداري لږه ډېره کړې وږو نه به نو باسې اوس هم غنم چې په خپل وږي کې وي او پراتي دې باندې بس پګې چینجي بلکل نه لګي وږي نه چې وباسې چینجي به لګي نو دا پټ سنبلو کې په خپلو وږو کې پرېږدی او بیا به قحط راځي 7 کاله دنیا به راځي تاسو به هغه خپل غنم خرڅوئ بادشاه چې دا واورې دا خو ډېر هوښیار دی نو او ورته وایي چې زه تا ځان سره وزیر لګوم کم وزارت درکم وزیر دی لګوم کم وزارت درکم نو یوسف علیه السلام ورته وایي اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم ما نه وزیر زراعت جوړ کا د ځمکې خزانې چې جوار او غنم او دا سبزیانې دي وزیر زراعت رانه جوړ کا او بیا څه وایي انی حفیظ علیم زه حفیظ ما کې کرپشن نشته انی حفیظ حفاظت کوونکی او علیم پوهیما ګوره خبره راله یو کرپشن نشته حفیظ حفاظت څوکۍ به کوم ستا د مال لکه نن چې زمونږ د وزیرانو دا بادشاهان زمونږ د مال څوکۍ کوي پیشو کټوی ته ناسته ده ښه څوکۍ یې وکړه یعنې سار ماله زما یو دوست راغی د پېښور نه هغه دوکان دی هغه ما ته څه وی مونږ خو د اسرائیلو مصنوعات نه خرڅوو ځکه چې علما وایي مه خرڅوئ یهودیانو سره یو جنگ پکار دی معیشت والا جنگ د ټوپک جنگ خو ته نه شي کولی دا یو جګړه ورسره وکړه چې د هغوی شی مه خرڅوه چې د هغوی معیشت کمزوري شي ښه نو څه چلو شو نو د هغې چې کم شی دی د هغې په ځای پاکستان کمپنو بل شی راوویست تاسو په موبایلو باندې وینئ چې دا شربت مسکې او دا وسکې دا صابون د اسرائیلو د مې استعمالوي د استعمال کې نو د دې نه مخکې د پاکستان هغه شی د اسرائیلو هغه به مثلا په 800 او د پاکستان د به په 1500 اوس سیبه چې هغه بند شو نو د اسرائیلو هغه په 800 د دوی 900 ته ورسو معیار هم کمزوری شی هم کمزوری ته ظلم کې یو خواوې مخ د اسرائیلو مصنوعات میں استعمالوي معیشت والا جنگو کې دا کمزورې کې دا ظلم کوي په فلسطینیانو نو په کار دا دی چې مسلمان څوکي خشې تیار کړي د اسرائیلو د شي نه او د اسرائیلو د مصنوعاتو نه په کم ریټ خرڅ کړي نو ته د خپل مسلمان جیب لوټې ظالمه معیار دی خراب دی او ګران خرڅی نو په خپله به خلک دا نه علي مجبوره به د اسرائیلو هغه باندې دا زمون حال کورسۍ باندې چې کم ناست دي کورسۍ پورې داسې انخطي دي لکه شریش چې په دا کمیس پرتوګ لګولو په کورسۍ بار نوځي چې بار څه کي وزیر صاحب بار نوځي وزیر اعظم صاحب بار نوځي صدر صاحب بار نوځي بل بار نوځي چې زه وګورم چې په دې ملک کې کېږي څه ابلر د مزدورانو 1 مئی د مزدور ډی وه مزدور باندې ظلم شوی دی یو زمانه کې په د مئی په لومبۍ تاریخ په 15 میاشت کې په لومبۍ تاریخ نو هر کال یوم مئی چوټي کوي او مزدورانو سره دوی خپل هم آهنګي کوي آی هاي
نو چې کم افسران دي غټ غټ افسران نو په دغه ورځ باندې هغوی چوټي شي نو په مري کې ناستي مزې کوي په کالام کې ناستي مزې کوي او مزدور په هغه ورځ هم په شا د سیمټو بوجۍ خېجي ته مزدور سره ښېګړه کې ته مه کوه چوټي ملک له ترقي ورکوه مزدور له په دغه ورځ باندې یو مزدور او یو لیبر له یو 50,000 روپۍ اعلان وکړه دا مزدور سره ښېګړه د مزدور خو تا تبۍ وکړه د هغه خو دې خولې نه وینې ترې راوویستی مزدوران خو دې غر کړل زه وایم شکر دی چې روزي د خدای په لاس کې او تاسو ته زما رونو پته نه لګي هغه عمال هغه مزدوران چې په بار ملکونو کې کار کوي په خدای تباه شو تباه بار ملکونو کې خواران لګیا دا مزدوري آسان را پاکستان کې هلته ډېره زیاته ګرانه دلته ورته څوک ماله دې ګړی راونړه ماله دې ترماس راونړه ماله دې جوسر راونړه چې خاورې دله راوړي په دا خوله کې دله واچي ماله دې کمبل راونړه زما پلار له ولې هغه هلته کې تللی د شګو نه جو پیسې جوړوي څه تاسو ورشئ دغه چې کم بار ملکونو کې په سعودي کې او په دوبۍ کې او په عمان کې او په بار ملکونو کې مزدورۍ کوي زما د په خدای قسم یې اوس وځېدل غریبانه په هغه سخت تو کې او په هغه انورونو کې اوس وځېدل او په کټونو کې 4 کټونه یو بل د پاسې په هغې کې پراتی چې یو کټ لقي نور هم ورسره لقي ما په خپله په دوبۍ کې لیدلي چې په پارکونو کې خواران ماشو ته پراتی او خوبونه کوي د ځای نشته د اوسېدو دلته غږ نه کوي چې راشي ښکلې جامې اچولي خلک وایي راشه دوبۍ نه راغی او مال یې راوړو او دوبۍ نه راغی کور یې جوړ کړو په اسانه ګټه دې کېږي آی های اسوی یوسف علیه السلام انی حفیظ علیم کرپشن ما کې نشته علیم پوهیم ګوره علم په برکت دا نه وایي چې انی حسین جمیل یوسف علیه السلام ښکلی دی فکار دا و دا ویلو چې انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل زه ښکلی ما ولګوه نه ښکلی نه ما کې علم شته پوهه شته نن زمونږ وزیران زمونږ مشران زمونږ وزیر اعظم بل نه پوهه د دین شته والله که د دین نه خبرې پوهه هم نشته او نه پکې د قوم د خزانې حفاظت شته ټول غله ګڼ کپات قوم غرق او تباه دی خلک غلا کوي خلک غلا نه چې شکر وباسه چې په کور دې در نشي او دا لوڼه او دا بچي دی نه ونه تښتی پته نشته چې ملک څوک چلی او په کومه چلیږي او څه کېږي او څه نه کېږي دلته کې به ونیسي پولیس والا غریبانان او بیا ډبی اقرار به وکړي چې او ما دا کار کړی دی بیا ډبولو نه یې ونیسي چې دا کار مې کړی دی هلته چې عدالت ته بوځي هغه وایي بري مې کړی نو ته یې بري کول د پولیس کار سره کې نیسي وایي ګواه ګوی نه کوي ګواه ګوی ولې وکړي زه چې ګوی وکړم ځان له دشمني ګورم تا هغه له سزا ورکړه بیا زه ګوی کوم نو چې ته سبا را پرېږدې د ګوی د پاسه او ما ته برید تاویي او ما ته وایي تا را باندې ګوی کړې ده زما څه کار علم خبره مې کوله زمارونو که آدم علیه السلام خلیفه شو علم د وجه که یوسف علیه السلام وزیر شو علم د وجه نه او که امام ابو یوسف مقام ته ورسېد د علم د وجه نه او که حضرت ابو بکر صدیق د رسول الله مبارک لومبی خلیفه دی علم د وجه نه او که حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین دی علم د وجه نه او که حضرت عثمان دریم خلیفه دی علم د وجه نه او که حضرت علی مرتضی خلیفه دی علم د وجه نه دا مدینة العلم وعلی بابها دا علم خارم علی دروازه علم لوی نعمت دی زمارو علم لوی نعمت دی د خدای پاک د طرف نه د دې علم په برکت به دنیا کې هم تعالی خیر درکوي آخرت کې به هم درکوي او چې کوم بچی دی عالم شو نو دنیا کې هم سته عزت دی خلک وایي د مولانا صاحب پلان کې پلار دی قدر یې کوي او آخرت کې به د الله پاک او د الله فرشته انشاءالله د لوړو مرتبو غم کوي انشاءالله دې کې څه خبرې شته خبره ته بله جمعه ویم انشاءالله العزیز خو زما مقصد څه دی چې تاسو دا اورئ او یا نور څوک اوري زما وروڼو دا ورځې دي خپل بچي مدرسو کې داخل کړئ په یو بچي حفظ وکړئ علم وکړئ قدر نه کېږي د علماو قدر وکړئ عزت وکړئ
مدرسو سره امدادونه وکړي، د مدرسو قدر وکړي، عزت وکړي، عالمانو احترام وکړي، قدر وکړي، د عالمانو سره امدادونه وکړي چې زه خو خپل علم مې ونه که نه مې پزوي وکړه، راشه دا عالم دی او د علم خدمت کوي، د په مدرسه کې څه تنخواه ده، زه د سره امداد کوم. دا طالب د مدرسه کې ډیره دی او د خدای دین حاصلی دی، غریب سره غیب زمونږ په مدرسه کې داسې هلکان هم شته چې هغې مازدیګر نه پس چینچي چلی او ساره علم کوي. په لار را روان وم یو ځای کې ودرېدم دغه کولاډیر سره یو دوه هلکانو رامنډې کړې، یو هم هله موږ سره جي دلته روټۍ وخورئ، بچې تاسو څوک یې؟ وایي موږ تاسو سره دوره کوو. نو دلته څه کوئ؟ مازدیګر ماسپښین نه پس درک نه لګي د روزې کور کې مور پلار رونه خویندې نار نهور دي، نو مازدیګر نه پس په دې هوټل کې مزدوري کوو او سر خپل علم کوو. دا به هم خدای نه بخي، دې له به خدای مرتبې نه ورکوي، د دې مور پلار له به هم خدای نه ورکوي. مدرسو سره امداد وکړي، طالب علمانو سره دین امداد وکړي، جوماتونو کې وپالئ، د پنځو په دی شپږ ځای کې اووه ځای کې تاسو ګورئ خدای به رزق درکوي انشاءالله العظیم. د مدرسو قدر وکړي، د علماو قدر وکړي، احترام وکړي، په دې نسبت چې دی زما د خدای زما د رب د دین د قرآن او د سنت د پیغمبر د سنتو خدمت کوي. دا خو شکر وباسه ستا د پیغمبر دین مخکې بوځي، ستا د الله دین مخکې بوځي. یو یو بچی ټولو ته ویم بار دي څوک او که زما آواز اوري یو یو بچی قرآن او سنت ته وقف کوي. څه بعضې خبرې نور هم شته آینده جمعه کې به درته ووایم. الله پاک دی زمونږ په بچو کې زمونږ په نوسو کې عالمان پیدا کړي، مونږ له د خدای نارینه زامن راکړي علم دپاره چې مونږ پرې د خدای د دین علم وکړو. د بامبوخیلو د کندي معظم وفات شوی او د بره خټ اختر علي کاکا وفات شوی دی، د های سکول آصف وفات شوی دی، د خټ د نور رحیم خور وفات شوی ده او د مرزو معشوق وفات شوی دی. دې ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرتونه نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه وساتي. رشید بالولی کې یو کس چې د هغه لور بیماره ده دعا یې غوښتې ده الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. قطر کې یو مسافر دی ډېر سخت بیمار دی، د ګردې او مثانې پریشن یې کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. دعا وکړئ یا الله ته زمونږ نه راضي شي، خدای زمونږ په بچو کې زمونږ په نوسو کې عالمان او حافظان پیدا کړي. الله ستا دین او ستا د مبارک پیغمبر دین چې څوک خدمت کوي الله ته برکت نصیب کړي، که څوک یې د بدن خدمت کوي، څوک یې د مال خدمت کوي، ټولو له خیر او عافیت او برکات ورکړي. یا الله د رسول الله مبارک دین په دې وطن کې نور خور کړي، خدای د پیغمبر د سنتو مونږ تابعدار کړي، خدای مونږ د عالمانو خادمان جوړ کړي پروردګاره، چې څوک بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي. ډېرو ملګرو مونږ ته سوال جوابونه کړي دي، کور ته زمونږ راغلي دعاګانې غوښتې دي، الله تا ته هغه خلک معلوم دي د هغې دعاګانې الله دعاګانې وله قبوله کړي، الله روغ صحتونه وله ورکړي، الله شفا وله ورکړي. بعضې کسان داسې دي چې ټینشنونو پریشانو کې پراته دي، هر چا ته څه ناڅه ټینشن پریشانی ده، خدای ټینشنونو او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. خدای زمونږ بچي کامیاب کړي، الله د بچو د نوسو د غمونو نه مساتې. الله که د چا یو بل سره بغضونه حسدونه دشمنۍ طرفګنۍ وي په روغو باندې بدله کړي. الله د رسول الله مبارک تابعدار هم جوړ کړي. خدای چې څوک مونږ سره مینه کوي الله ته ور سره مینه محبت وکړي. زمونږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه پېښور نه د مردان نه د سوات نه او د یو ځای بل ځای نه هغه د مومن ضلعې نه یو ځای بل ځای نه دوستان راځي، الله ټولو له د خیر د عافیت او د برکت زندگی ورکړي او د خوشحاله زندگی نصیب کړي. او الہ العالمین چې د چا روزګار کمزورې دی رزق یې کمزورې روزګار یې مضبوط کړي، که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د محلې دا ملګري د دې ګرد و نوا ملګري چې زمونږ د دې میلمنو کم خدمت کوي الله تعالی د خیر او عافیت او د برکت ژوند ورکړي، تم د هر قسمه پریشانو آفتونو امن کې وساتي. د بیت الله عمرو حجونو لمبو دي، مسافرو ته بالخصوص دعا کوي چې کم بار ملکونو کې مسافر دي الله ته مدد وکړي، ته ورته رزق ګټل آسان کې او ته ورته د منځونو نیکو عملو توفیق ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.